پکې اوچت دي ځکه بل ځکه الله جل شانو فرمایي وللرجال علیهن درجه او په دې ښځو باندې د سړو درجه اوچته ده. دلته الله جل شانو فرمایي چې الرجال قوامون علی النساء، سړي په ښځو باندې په مرتبه کې اوچت دي او سړي د ښځو حاکمان دي، مشران دي. نو الله جل شانو فرمایي ذکر دا سړي ذکر اوچت دي الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. ذکر دا سړي چې دي دا په ښځو باندې خپل مالونه خرج کوي. دا سړي دا ښځو ته مهرونه ورکوي. اوس الله جل شانه دومره د ښځو په باره کې فیصله فرمایلی ده او ښځو سره نورم عدل او انصاف کړی چې کله د سړي او د ښځې واده کېږي کوژدن کېږي نو الله جل شانه دا نه دي فرمایلي چې سړی د ښځې نه مرتبه کې اوچت دی نو ښځه به ورته مهر ورکوي. ځکه چې ښځه مهر ورکړي چې وروسته اوس دا سړی چې دی دا به ښځې ته پیزار مخلي، دا به ورته کپړي مخلي، دا به د روټۍ د خوراک انتظام هم کوي، دا به د ښځې د ډاکټر انتظام هم کوي، دا به د ښځې د میلمه انتظام هم کوي، دا به ښځې ته د کور انتظام هم کوي، او چې بچي راوړي هم خرچه به خاوند کوي. نو په کار خو دا وه عقلا چې عقل ته ووالې چې دا مهر په اوله کې د ښځې د خاوند ته ورکولې چې ځکه سړیا چې ته دومره پیټي، دومره بوجونه، دومره محنتونه په سر باندې اخلي نو راشه چې پیسې درته اول زه درکړم. خو نه الله جل شانو فرمایي چې تاسو ښځو ته خیر دی مهر ورکړئ. وبما انفقوا من اموالهم معنا دا شوله چې دا سړي په ښځو باندې خرچي کوي، مهر ورته نکاح په وخت کې ورکوي، کور ورته برابروي، لباس ورته برابروي، ډاکټر ته بوځي، د دې میلمه چې راشي په خاوند باندې دی، دغه ښځه چې چای روټۍ کوي د خاوند په کور کې کوي. د ښځې او د خاوند د شریکي بچي دي خو د بچو ته به لباس، روټۍ او سهولتونه خاوند برابروي. نو الله جل شانو فرمایي چې دا سړي په ښځو باندې ګوري اوچت دي او ښځې د سړو خیال وساتي. الله جل شانو دلته اوس د ښځو دو صفات بیانوي، یو د بدې ښځې یو د ښې ښځې، یو ښه صفت یو بد صفت. الله جل شانو فرمایي نیکیانې بیبیانې کومه دي؟ فالصالحات قانتات، نیکیانې او صالحه بیبیانې هغه دي قانتات چې دا فرمان برداري وي، خبره منونکي وي د خپلو خاوندانو. حافظات للغیب بما حفظ الله، او چې کله د دې نیکی بیبي د ښې ښځې د جنتۍ ښځې په کور کې خاوند نه نو حفاظت کوي د خپل ځان او د خپل مال، د خاوند د مال او د خاوند د بچو، بما حفظ الله، په سبب د حفاظت د الله جل شانو چې الله جل شانو ورته دغه حفاظت ورکړی دی. الله جل شانو دلته اوس فرمایي او د بدې ښځې الله جل شانه یو صفت ضامه بد خوی بیانوي. هلته د ښې ښځې صفت بیان شو چې د خاوند خبره به مني، او که خاوند چې کله نی په سفر د کور نه بهري نو ښځه به خپل نفس په دې باندې به خیال ساتي، داسې خلکو ته به مخ نه ښیي، لاسونه به نه ښیي چې خاوند دې بد ګڼي. او یا شریعت حکم کړی چې دغه ښځه به د دې خلکو نه پرده کوي، او ښځه به د خاوند د مالم حفاظت کوي، د خاوند د بچو حفاظت هم کوي. دا د ښځې ښه صفتونه دي. بس الله جل شانو فرمایي او بده ښځه واللاتی، او هغه ښځې تخافونه چې تاسو یریږئ نشوزهن، د هغوی د کبر، د لویي نه، د غرور نه، د بد اخلاقۍ نه. نشوز ناشزه اصل کې مرتفعي ته وایي، اوچتې ځمکې ته م وایي. نو دا ناشزه عربي کې بد اخلاقي، بدخویي ښځې ته م وایي. د خاوند په مقابله کې دا ورته ځکه وایي چې دا په خاوند باندې ځان اوچت حسابوي، لوړ حسابوي، کبر کوي، غرور کوي په خاوند باندې، د خاوند سره بد اخلاقي کوي. نو الله جل شانه ورته دغه لفظ غوره کوي. واللاتی، او هغه ښځې تخافونه چې تاسو یریږئ نشوزهن، د هغوی د بدخویۍ، بد اخلاقۍ نه، د هغوی د کبر، د غرور نه. فعظوهن، الله جل شانه فرمایي دوی ته وعظ او نصیحت وکړئ.
د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ورته بیان کړي، قرآن عظیم الشان ورته بیان کړي، د خاوند صفت ورته وکړي، ښځې ته خپل حقوق وښایي چې ستا دا حقوق دي، د خاوند خپل حقوق دي. فعظوهن که چېرته ښځه د خاوند سره بد اخلاقي کوي نو وعظ او نصیحت ورته وکړي. واهجروهن فی المضاجع، اوس ښځه د طبیعت نه ډېره سخته ده، بدماشه ده، نصیحت پې تاثیر نه کوي، د الله او د رسول خبرې پې تاثیر نه کوي. نو الله جل شانو فرمایي په دویم نمبر کې څه وکئ؟ واهجروهن فی المضاجع، تاسو ته هغه کمرې بیلې کوئ، دوی سره یو ځای مه کښېنئ، دوی ته موقع د ناستې مه ورکوئ، ځکه چې اصیله ښځه په دې باندې هم خفه شي. ځکه که څوک تپوس وکړي چې دا خاوند ولې مرور دی نو ښځه وایي که ښه ښځی او خیره ښځی، نو ما نه به ګاونډ کې نور خلک نورې ښځې خبرې شي چې دې نه خاوند خفه دی، دا لکه چې بد اخلاقه ده. مور پلار به رانه خبر شي، د خاوند د ترونو بچي خواښې به رانه خبره شي چې دا زما زوی د دې نه خفه دی، دا لکه چې بد اخلاقه ده، نو ښځه به د دې خبرې نه ویرېږي، نو خاوند به پخلا کړي. واهجروهن فی المضاجع، بسترې ته جدا کوي. دریم ځل الله جل شانو فرمایي که په نصیحت هم ونه شوله، په مرورېدو باندې دا ښځه ونه شوله، خولې سمه نه شوله، ودربوهن، الله جل شانو فرمایي وی وهئ. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي داسې وال مه ورکوئ چې د هغوی مخ باندې داغونه راشي، یا اډوکي مات شي، یا د زینت د ښایست نور ځای نه د هغې خراب شي. وال ورته ورکئ، وی وهئ، خو ګزاره ورسره په والو کې وکئ که دغه خبرې نه منلې. او عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه روایت دی د قرآن عظیم الشان د دې آیات په تفسیر کریمه کې چې دې آیات نه وروستو به دام دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي که چېرته په دې دریو خبرو هم ښځه سمه نه شوه، په نصیحت سمه نه شوه، په مرورېدو باندې سمه نه شوه چې خاوند ترې مرور شي، په والو سمه نه شوه، نو خاوند سره دې خلعه وکړي. خلعه دې ته وایي چې ښځه راپاڅي خاوند ته ووایي چې سړیه دغه مهر چې د کوم را کړی دی دا څو تولې دام ستا شو خو ما پرېږده، نو خاوند به ورته وایي چې خوښه رینده دا مهر زما شو او بس تا ته به زه طلاق درکړم، ته به ازاده شي. که په دې دریو خبرو سمه نه شوه، خو دا الله جل شانو ځکه نه ذکر کړي چې الله جل شانو ته په جایزو شیزونو کې طلاق ډېر بدي، الله جل شانو په جایزو شیزونو کې طلاق ډېر بدي شي. د الله جل شانو طلاق د الله جل شانو دا خوښ نه دی، ځکه ښځه او خاوند ورسره بدبخته کېږي. خو بهرحال شریعت دا یوه لار د طلاق رایستي که چېرته د ښځې او د خاوند ژوند نه برابرېږي، په نصیحت ښځه نه شوله، په مرورېدو باندې نه شوله، په والو باندې نه شوله، نو بیا الله جل شانو اجازت ورکړی چې خاوند د ښځې ته طلاق ورکړي او لارې دې جدا کړي. خو د الله جل شانو طلاق دا بدي شي اگر چې جایز دی. محترم اوس بدخویه ښځه کمې ته وایي؟ بدخویه ښځه دې ته وایي محترمو چې د خاوند سره په اوچت اواز باندې په اوچتو الفاظو باندې خبرې کوي. اوس خاوند یو ښځې ته حکم کوي چې دا شیز راوړه، ښځه ورته وایي چې زه بیمار یم، زه ستړې یم، نشم راوړی. البته د ښځې داسې بیماري ده چې هغه د ځای نه نشي پاڅېدی، نو بیا ټیک د شریعت وایي چې دا معذوره ده. خو نه که ښځه د ځای نه پاڅېدی شي او ښځه ګرځېدی شي نو د خاوند خبره به په دې ځای کې مني، اوبه به ورته راوړي، روټۍ به ورته برابروي، خاوند ته به چپړې بوټان پالش کوي. بلکې امام شافعي رحمه الله فرمایي چې ناشزه او بدخویه ښځه دې ته وایي چې مخکې به ښځې د خاوند سره په ښایسته اخلاقو خبرې کولې، اوس یې په بد اخلاقۍ کوي. مخکې به چې خاوند اواز ورکړه چې ښځې دغه کار داسې وکړه، ښځې به وویل لبیک و سعدیک، حاضره یم او ستا دپاره حاضره یم چې څه وې راته وایه. اوس ښځه هغه اوازونه نه ورکوي، په تریو تندي باندې په ګونجې تندي باندې د خاوند سره خبرې کوي. دغه رنګې مخکې به یې د خاوند دپاره روټۍ په وخت تیاروله، اوس یې نه تیاروي. برحال د خاوند سره اوس بد اخلاقي کوي په قول کې او په فعل کې، په خبرو کې. نو دا ښځه ناشزه ده، نو بیا دغه احکام په دغه بدخویه ښځه باندې دا جاری کېږي. محترمو ځینې ښځې هغوی لږې تیزي کوي، خو شریعت الله جل شانو دې ښځو ته فرمایي نه نه نه، د خاوند په مخ کې د ښځې تیزي او بدماشي دا نه چلي. مخکې مې درته ویل ځکه خاوند
دومره مخلص دی ستا دپاره چې په دنیا کې نه پلار تا ته دومره مخلص دی، نه رور، نه وراره، نه خور، نه لیور، نه سخر، نه ګاونډي، نه بل څوک لکه خاون. ولي خاون ځي او ګټه کوي او همدغه تا ته او ستا بچو ته یې راوړي. نو الله جل شانو فرمایي ځکه دغه خاوندان په ښځو باندې مالونه خرج کوي نو خبره دې مني. بل سړي ته الله ځکه مرتبه ورکړي محترم واورئ، د ښځې عقل د سړي نه کم دی، نو د سړي خبره به منلی کېږي عقلنم. د ښځې طاقت د سړي نه کم دی، د سړي خبره به منلی کېږي عقلنم. جهاد دا په سړو باندې فرض دی، په ښځو باندې نشته. امامت دا سړی کوي ښځې نشي کولی، قضا دا سړی کوي ښځې نشي کولی، مزدوري دا سړی کوي ښځې نشي کولی، دغه رنګې مهر سړی ورکوي ښځې نه ورکوي. د بچو حفاظت په سړي دی، په ښځه باندې نشته. کور ته ترکاري راوړل، غوړي چینی راوړل، چای راوړل، دا په سړي دی، په ښځه باندې نشته. کور برابرول، ځمکه اخیستل، کور په کري نیول، دا په سړي دی، په ښځه نشته. تجارت به سړی کوي، ښځه به یې نه کوي. دغه رنګې د ښځې مازغه په ظاهري طریقې سره هم د سړي نه کم دي. د سړي مازغه تقریبا 1400 ګرامه دي او د ښځې مازغه د سړي نه 100 یو نیم 200 ګرامه کمي، 1200 1200 ګرامه دي. دغه رنګې د ښځې زړه په وزن کې دا د سړي نه کم دی. د ښځې اینه په وزن کې د سړي نه کمه ده، د ښځې ګرده په وزن کې د سړي د ګردې نه کمه ده. نو محترمو ښځه به عقلا او نقلا دا د خاون ما تحت او د خاون خبره به مني. نو اوس که یو ښځه د دې باوجود دین ورته ورسېد، د حدیث ورته ورسېدل او د سړي خبره نه مني، نو دا به څه چلي؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کومه ښځه د خاون سره بد اخلاقي کوي، د خاون سره بدخویي کوي او خاون ته تنګي او خاون د ښځې په دې بد اخلاقۍ باندې صبر وکړي، نو الله جل شانه به دغې خاون ته د ایوب علیه السلام د بیماری باندې چې الله جل شانه هغه ته څومره اجر ورکړی دی، خاون ته به الله دومره اجر ورکړي. او که کومې ښځې د خاون په بد اخلاقۍ صبر وکړه، الله به دغې ښځې ته څومره اجر ورکړي، دومره اجر لکه څومره اجر چې آسیا بیبي تر فرعون په ظلم په بد اخلاقۍ باندې ورکړی و. نو دواړو ته اجر دی چې یو د بل په بد اخلاقۍ باندې صبر وکړي. ما یو حدیث شریف ستاسې حضور کې ویو، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي که چېرته ما حکم کولی چې د الله نه سوا د بل چاته سجده وشي، لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد، که ما حکم کولی چې د الله نه سوا بل چاته سجده وشي او جایز شي او جایز ده، لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، وایي ما به ښځې ته حکم کړی وی، بل څه ته نه، بل چاته نه. پلار ته به مې حکم زوی ته به مې حکم نه وی کړی چې مور او پلار ته سجده وکړه، رور ته به مې حکم خور ته به مې حکم نه وی کړی چې رور ته سجده وکړه، غلام ته به مې حکم نه وی کړی چې خپل آقا ته سجده وکړه، بلکې ډایرکټ به مې حکم کړی وی لامرت المرأة، ښځې ته به مې حکم کړی وی ان تسجد لزوجها، چې خپل خاوند ته سجده وکړه. دا حدیث په ډېرو طریقو باندې نقل دی. یو صحابي حیري ته لاړ، حیره ورته وایي، کوفي سره یو علاقه د عراق کې، وایي ما چې هغه خلک ولیدل هغوی خپل پهلوانانو ته او پهلوان ته خپل مشر ملک صاحب ته سجده کوله. وایي ما چې کله وویل چې دا سجده خو چې خپل مشر ته کوي دا خو ښه عمل دی، وایي ما زړه کې وویل چې دا خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ډېر حقدار دی چې موږ ورته سجده وکړو، ځکه زموږ پیغمبر دی، د الله استازی دی، زموږ مشر دی، نو زه چې لاړم ام رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به ویم چې موږ تا ته نوره سجده کوو. دا صحابي راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي د الله رسوله حیرې ته تللی وم عراق ته، هلته مې خلک ولیدل چې خپل مشر ته سجده کوي، نو ته خو ډېر لایق چې موږ تا ته سجده وکړو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي ارأیت ان مررت علی قبری، وایي ته ما ته خبر راکړه که زما په قبر باندې تېرېږي بیا به ما ته سجده کوې. صحابي ورته فرمایي لا نه د الله رسوله. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته اشاره وفرمایله چې زه انسان یم، زه به وفات کېږم، زه الله نه یم، زه خدای نه یم،
ما ته عبادت جایز نه دی، سجده ما ته جایز نه ده، نو ما ته سجده مه کوئ. او که چېرته د الله نه سوا بل چاته سجده جایز وې، نو رسول الله صلی وسلم دغه حدیث فرمایي لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، نو ما به ښځې ته حکم کړی وې چې خاوند خپل خاوند ته سجده وکړه، خو افسوس ارمان دا چې د الله نه سوا بل چاته سجده دا جایز نه ده چې ورته وکړی شي. محترمو، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه او د انصارو او د مهاجرینو ډله کې مدینه منوره کې ناست دی. اوښ راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ټیټ شو، سر یې ورته ټیټ کړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به اوښانو زناورم خپل هغه فیصلې او شکایتونه راوړل او رسول الله صلی الله علیه وسلم به د هغوی په خبره باندې پوهېده. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله جل شانو فرمایي وما ارسلناک الا رحمة للعالمین، ته موږ نه رالیږلې مګر د ټول عالم دپاره رحمتي. په پر عالم کې اوښان هم رالل، ګډې هم رالې، ماران هم رالل، لړمانان هم رالل، انسانان هم راغلل، پیران هم راغلل، ونې هم راغلې، مرغان هم راغلل. د هر څه دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم رحمت دی. د زناورو به هم ورته ګیلې راوړلې. عایشة رضی الله عنها فرمایي نو صحابه ورته وفرمیل د الله رسوله تا ته دا زناور سر ټیټ که سجده یې وکړله نو موږ به هم درته سجده کوو که نه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي نه نه نه، د الله نه سوا بل چاته سجده لګول دا جایز نه دي. که چېرته جایز وی لامرت المرأة، ما به ښځې ته حکم کړی وی چې خاوند ته سجده وکړه. نو پته ولګېدله چې د الله نه سوا بل چاته سجده دا جایز نه ده، دا ګناه ده. ځینې وخت کې کفر دی، ځینې وخت کې ګناه کبیره ده. که یو سړی خپل مشر ته سجده کوي د دې دپاره چې دا د عبادت سجده ده، زما د دې مشر زما د دې پیر صاحب عبادت په کار دی، زه عبادت کوم، دا سجده د عبادت سجده وه، په دې باندې دغه سړی کافر کېږي. که سړی دی او که ښځه ده، که ملا دی او که امي دی، خو په دغې سجده چې د عبادت سجده یې چاته وکړله دا سړی کافر شو. او که چېرته دا سجده د عزت سجده وه، د احترام سجده وه، د تعظیم سجده وه، نو بیا دا سړی په دې باندې ګناهګار دی. د ګناه نه خو په یو وخت کې هم خالي نه دی. که د عزت د احترام سجده یې وکړله خپل مشر ته، نو دا په دې وخت کې ګناه ده، ګناه کبیره ده، لویه ګناه ده، توبه به وباسي. زیارت ته چا سجده وکړله دوه خبرې دي، د دوو خبرو نه به خالي نه. یا دا به سجده به ده دې زیارت ته د عبادت د وجې نه، که د عبادت سجده وه نو دا ښځه دا سړی په دې سجده باندې کافران شو، واپس به ایمان تازه کوي. او که دا سجده د دې لپاره وه چې دا زیارت د ده زه عزت کوم، احترام کوم، دته سجده په کار ده د عزت سجده، نو په دې دا ګناه کبیره شوله، لویه ګناه شوله، توبه به وباسي. بغیر د توبې نه الله جل شانه نه معاف کوي. نو دې کې به ډېر احتیاط کوو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که چېرته د الله نه سوا بل چاته سجده جایز وی، ما به ښځې ته حکم کړی وی چې ورشه خپل خاوند ته سجده وکړه. یو بل حدیث شریف دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی په ښځه باندې د خاوند دومره حقوق دي، که چېرته دغه خاوند ښځې ته حکم وکړي چې شاوخوا دغه تیږې غټې غټې تیږې نه دي دا تا ته چې ښکاري دا راواخله، د زیل غر نه یې راواخله په اوږی که. ګوره د ښځې جسم څومره کمزوری دی، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایي، نصیحت فرمایي که داسې حکم درته خاوند وکړي هم نه پکې مه کوه، شا به روانه شه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که خاوند ښځې ته حکم وکړي چې دغه زیړ غر چې ښکاري د دې نه کاڼي راواله او هغه سور غر ته یې ویسه، او دغه سور غر نه دا کاڼي راواله هغه سپین غر ته یې ویسه، یا دا تور غر نه کاڼي راواله او هغه سور او سپین غر ته یې ویسه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا ښځه دا حکم د خاوند ومني. دا مقصد مبارکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دی که چېرته خاوند ښځې ته داسې حکم وکړي چې هغې کې ښځې ته تکلیف مشقت ډېري، هم خیر دی ښځه دې ومني. خو کله چې یو خاوند ښځې ته هغه حکم وکړو چې شریعت کې جایز نه دی، شریعت کې هغه ګناه ده، نو د ښځې نه ډېر حق چې په ښځه باندې د خاوند حق دی، د دې نه په ډېر حق د چا دی؟ د الله دی. نو د الله خبره ومني. اوس ښځې ته خاوند حکم کوي د ګناه د کار، نه نه نه، خاوند په شړک باندې وله، د ګناه خبره به یې نه مني، جایز ټولې خبرې به یې مني.
نو دا ښځه به دا غټ غټ کاڼي رالي او په دې غرونو باندې به ګرځي او د یو نه به بل ته وړي. نو د دې نه پته ولګېدله چې خاوند جایز حکم ښځې ته هر څومره سختي وکړي رخصا به ښځه دې ومني. بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که چېرته یوه ښځه ولاړه ده او روټۍ پورې کوي او دا تنور رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه یاد کړی دی چې دا تنور ډېر نازکه شیز دی، که ښځه ترې یو منټ غافله شوله روټۍ غورځېږي او سوځي، یا اور بندېږي روټۍ نیم پخته کېږي، یا روټۍ سوځي خرابېږي غورځېږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که چېرته یو خاوند ښځې ته حکم وکړي چې راشه دلته فلتأتها، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي را دې شي ورته را ښځه وان كانت على التنور، اگر که دا ښځه په تنور باندې لګي او روټۍ ولې نه پخوي، روټۍ دې په شړک باندې ولګي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي روټۍ پرېږده راشه خاوند درته څه وایي د خاوند خبره ومنه. اوس ښځه که کپړي انځي نو د تنور نه کمزوری عمل دی، کار دی، ځکه چې په تنور باندې روټۍ سوځي او کپړۍ چې پرېږدي په اوبو کې نه خرابېږي نو ښځه دې ورته راپاڅي. نو په هر صورت کې به ښځه د خاوند خبره مني، فرض دی پې واجب دی پې. اوس بله واوره، ښځه به خاوند ته مخامخ برن برن ګوري نه، ښځې باندې دا فرض دی واجب دی چې د خاوند خپو ته به د خبرو په دوران کې ګوري. داسې به نه کوي چې د خاوند دې سر ته به ګوري، د خاوند دې سترګو کې به سترګې اچولي نه. ښځه چې کله خاوند سره خبرې کوي په ټیټ اواز به یې کوي او د خاوند خپو ته به ګوري. اهل علم و حضراتو لیکلي کله چې وایي خاوند ودرېده نو ښځه به ورسره ډایرکټ ودرېږي، اگر که د ښځې د ودرېدو ضرورت نه وي، د ده د عزت او د احترام دپاره. قومو لسیدکم، رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته فرمایي چې خپل سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه ته ودرېږئ، شابئ دا ستاسو سردار دی، دته ودرېږئ. که څوک د چا د عزت د احترام دپاره ودرېده خو ضروري نه ده دا خبره چې خامخا یو مشر راشي او ته ورته ودرېږه، خو که څوک ودرېده د هغه د عزت دپاره نو جواز یې حدیثو کې شته دی. دغه رنګې چا د خپل مشر لاسونه ښکل کړل دا جواز شته، د مور لاسونه، د پلار لاسونه، د استاد لاسونه، د مشر لاسونه ښکلول دا جایز دي، خو دا مشر به ضروري نه ګڼي. په کبر او په لوی کې به نه مبتلا کیږي، او که مشر داسې کول چې څوک یې لاسونه ښکل نه کړي او یا ورته څوک ونه درېږي بیا به ورته قصدن نه ودرېږي او بیا به یې قصدن لاسونه نه ښکلې. اوس ځینې داسې خلک شته که ته یې لاسونه نه ښکلې یا ورته ودرېږي نه، هغوی بد ګڼي، بیا ورته تر قیامته پورې مه ودرېږه، بیا تر قیامته پورې لاسونه مه ښکلوه، ځکه دې سړي کې لوی د غرور دی پکې، او غرور دا د الله جل شانه بدي شي. ښه ښځه چې دا به د خاوند سره ودرېږي چې خاوند ودرېده، او کله چې وایي خاوند کېناسته ښځه به هم کېني، کله چې خاوند څه ضرورت دپاره پاڅېد ښځه به ورسره پاڅېږي. ښځه به راشي خاوند ته چې کله روانېږي چپلې بوټان دا به ورته سم کړي، جرابې دا به ورته برابرې کړي، کپړې دا به ورته برابرې کړي، کپړو کې به ورته پرتوغاښ هر څه برابر کړي، کپړې به ورته داسې برابرې کړي چې د خاوند ته تکلیف نه وي که دا ښځه بل کار پسې لاړله چې کپړې چېرته دي او کپړې چېرته دي، نه دا به ورته ووایي چې خاونده ستا کپړې دغه ځای کې پرتې دي، برابرې کړي مې دي، اسرې شوي دي، چپړې دې دغلته پرتې دي، ما پالش کړي دي. اوس خو به ښځو ته چپړې ته پالش کوې صاحب، دا درته چا ویلي؟ و داسې ښځې ډېرې کمې دي چې هغوی خاوند ته بوټان پالش کړي، چپړې ورته پالش کړي، هغوی خاوند ته کپړې راوالي او دقسې ورته نیولي، دا واخله کمیس، دا واخله تا ته مې نیولی دی. بلکې د ښځې لپاره مستحب دا دی چې خاوند به خوشبویه کوي، خوشبو به راواخلي، سپری به راواخلي، په خاوند باندې به سپری وکړي، خوشبو به په خاوند باندې وکړي. مستحب ورته دا دی چې خاوند ته به ویښته غوړوي، مستحب ورته دا دی چې خاوند ته به ویښته اینځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په اعتکاف کې ناست دی، حدیث شریف دی بخاری شریف کې، نور صحیح کتابونو کې مرفوع حدیث دی. عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي و رسول الله صلی الله علیه وسلم اعتکاف ته ناستو او وای ما به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یخته وینځل، سر مبارک به یو کلکې کې مسجد نبوي نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته برابره شوې وه، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به سر مبارک په دې کې داسې وردن نه کو، عایشې رضی الله تعالی عنها به ورته یخته مبارک اینځل. نو د ښځې لپاره سنت څه شو؟ مستحبه چې دا به خاوند ته یخته اینځي، خاوند باندې به خوشبو لګوي. بل د ښځې لپاره ضروري واجب دا دی
چې د خاوند دپاره به ځان پاک ساتي، خیرنه خیچنه ګړینګنه به نه وي. دا ولې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو څوک تپوس کوي، وایي د الله رسوله وایي بهترینه ښځه کومه یوه ده واورئ ښه. نو رسول الله صلی الله ورته فرمایي کله چې ورته ته وګورې او تا خوشحاله کي، کله چې دې سړی ښځې ته وګوري او دا سړی په دې لیدلو باندې خوشحاله شي د ښځې نه، نو دا ښځه جنتي ښځه ده. کله چې ورته حکم وکړي نو دا ښځه خبره ومني، دا جنتي ښځه ده. او کله چې خاوند نه وي، د خاوند په مال کې او ښځه په خپل نفس په خپل ځان باندې چاته موقع نه ورکوي، دا مطلب نه دی ګینې چې ښځه یې خدای ناخواسته زنا وکړي، نه، د ښځې مخ ته لیدل چې داسې چاته موقع ورنه کړي چې هغه شریعت حرام کړي، د کاکا زوی راغی، د ماما زوی راغی، د ترور زوی راغی، نو ښځه به د دې خلکو نه ځان ساتي. او که داسې ونه کړل جنتي ښځه نه ده، ځکه د ځان حفاظت یې ونه کړ. د ځان حفاظت خو صرف دا نه ده چې ګنې ښځه د خدای ناخواسته زناکارې، نه، ښځه به خپل لاسونه، خپلې خپې، خپل مخ، خپلې سترګې، دا به هغه چاته نه ښایي چې هغوی سره په شریعت کې د دې نکاح جایز ده. نو محترمو، نو خاوند را پاسېدی شي او ښځه په ترک زینت باندې چې کومه ښځه ځان د خاوند دپاره نه برابروي، نه ښایسته کوي، د خاوند دپاره میک اپ نه کوي، خاوند دې والی شي. دا علمي مسله ده، دا فقهاو لیکلي، دا د حدیثو نه ثابته مسله ده. نو کله چې یو خاوند رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ښځې ته وګوري او خاوند خوشحاله شي، نو کومې ښځې ته به خاوند خوشحاله کېږي؟ تاسو ته وایم چې هغې ببر سر نیولې، هغې خیرن مخ نیولې، هغې دا چا دی او دا خیرن دي پوندې نیولي، ته وګینې چې مبلینو په کپنې کې کار کړی دی. نه، کله چې خاوند ښځې ته وګوري او ښځې ځان برابر کړی، نو قدرتي دا خاوند خوشحالیږي، د نورو ښځو نه بې نظرونه راوړي. ته چې دومره خیرنه خیچنه بد اخلاقه بد کردارې، نو غریب خو مجبوره دی چې بس نورو ښځو ته به بازار کې ګوري چې کاشکې زما هم دقسې یو پاکه ښځه وي، کاشکې زما هم داسې یو خوش اخلاقه ښځه وي، کاشکې زما هم دغه رنګ یو دینداره ښځه وي، کاشکې زما هم دغه رنګ یو مونځګزاره ښځه وي. نو که خاوند نه ګورې په دې وخت کې ګناه وشوه، نو ښځه ورسره پکې شریکه ده. ښځه به په خپل خاوند باندې عاشقه یا عاشقه، د پلار نه به ورسره عشق ډېر کوي، د مور نه به ورسره ډېر کوي، د بچو نه به ورسره ډېر کوي، د رونو نه به ورسره ډېر کوي. د ښځې چې کوم دوستانې دي زنانه، د هغې نه به د خاوند سره ډېره مینه او محبت کوي. دا د ښځې دپاره سنت دي، دا د ښځې دپاره مستحب دي، دا د ښځې دپاره ضروري دي چې داسې به کوي، ولې چې خاوند به د نورو ځایونو نه رابندوي. محترمو، نو کله چې ښځې ښایست میکپ پرېښود، سړی پې ګزار کولی شي. چې دا ولې؟ ځینې علما د ناشیزي دغه تفسیر داسې کوي چې ناشیزه هغه ښځه ده چې هغه خاوند ته ځان نه ښایسته کوي، ځان نه برابروي. نو اوس پته ولګېده په شریعت کې چې ښځه د خاوند د مرضۍ موافق کریم مږلی شي، سرخي پوډر مږلی شي، رانجه مږلی شي چې خاوند دې په کور کې دی. نن سبا خو حالات بدل دي، الټه دي، بالعکس دي، سرچپه دي. څنګه؟ داسې چې ښځه کله په کور کې، نو د خدای تعالی خیرنې کپړې او ګنده کپړې اچولي او خیرنه پیرنه خیچنې چې 2 کیلومتره پورې ترې ناولې بویځي. هسې مثال ویم. او چې کله بار وځي، واده دی او کوژدن ده او پروګرام دی، نو وسې به دا سرخین او پوډر او دا امیلونه او دا ناخون پالیشي سیب او دا هغه پیسواش او هغه نور څه شی دي، دا شیزونه راوالي او ځان نه ناوې جوړه کړي، نو د خدای په قهر ککړه شي. تا ته خو الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه خاوند چا سره چې نکاح شوې ده، د ده دپاره زینت وکړه، ښایست وکړه، میک اپ وکړه. خاوند د کور نه وځي، خاوند پاتې کېږي، ته بل چېرته ځي، و د بل چا دپاره ځان جوړې. سوچ وکړه چې په کور کې د خاوند دپاره ښځه بدرنګه یو چې بار وځي دا ځان ښایسته کوي، نو دا الټه کارګیني نه دی، دا مکمل د ګناه کار دی. بلکې هغه ښځه چې د کور نه وځي او دا خوشبو پورې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څومره سپېږمو باندې دا خوشبو ورغلې ده، دغه ښځه زانیه شوله. چې څومره سترګو دې ښځې ته ولیدل، دا ښځه زانیه ده. او بلکې استشرفها الشیطان، شیطان پې آواز وکړي چې ای سړو، ای ځوانانو، هغه دې ښځه راغله. دا په حدیث شریف کې دي
شیطان د قرنګ د لاس د خلکو داسې کیدی ورته وی هغه د ښځه راغله آواز وکړي هغه د ښځه راغله ځان یې سینګار کړی دی وګورئ ورته سترګې ښکاري خپې ښکاري لاسونه یې ښکاري لباس یې ښکاري مزل یې وړاندې ورته وګورئ نو چې دې ښځې ته څومره خلک ګوري او دا ښځه واپس کور ته راځي که 100,000 کسانو ورته لیدلي 1,00,000 زناګانې شي که 50,000 کسانو ورته لیدلي 50,000 زناګانې شي که د دې دا خوشبو په 100,000 کسانو ورغلې وه 1,00,000 زناګانې شولې که په 50,000 کسانو ورغلې وه 50,000 زناګانې شي بلکې د ښځې لپاره مستحب او ضروري دا دی چې کله د خاوند د کوره وځي نو وایي دا به ځان نه زړه لوپټه تاوه کړي زړه بوقره به واچئ او خیرنې زړې کپړې به واچئ زړې چپړې به واچئ چې د چا ورته سترګې نه راوړي بیا دې مړي ژوندي ته لاړه شي بیا دې واده ته لاړه شي هلته دې خیر دی بیا لباس بدل کړي ځکه هلته به ورپورې خلک خاندي چې کپړې نشته خو هلته به هم غیر محرم و هغه خلکو ته چې شریعت ورته د هغې سره ملاوېدل خبرې کول ناجایز ګڼي ځان به ترې ساتي نو محترم اوس خبره الټه ده نو سوال کوم هغه ښځو ته چې هغوی د خاوندانو دپاره ځان نه سینګار کوي سینګار کوي دي په دې کې ثواب دی الله جل شانه ورته اجر ورکوي حشر به د دوی د عایشې رضی الله تعالی عنها سره کیږي او که چېرته ښځه د خاوند دپاره ځان نه برابري او خاوند چېرته په ګناه کې مبتلا شو نو دغه ښځه پې ګناهګاره ده بلکې دا خو لا پرېږده چې ښځه به د خاوند د اجازې نه بغیر نفلي روژه نه نیسي که ونیوله په دې نفلي روژه ګناهګاره ده نفلي مونځ به نه کوي فرضي نه خیم که نفلي مونځ یې د خاوند د اجازې نه بغیر وکړو دا ښځه پې ګناهګاره ده بس ما ته غوږ شي صفوان ابن معطل رضی الله تعالی عنه دا یو صحابي دی او ده به دیړي کوله زمینداري څه دیړي میړي به یې کوله د ده ښځه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغله ورته وایي د الله رسوله صفوان دغه دی تا سره ناست دی رضی الله تعالی عنه په ده کې یو څو خویونه دي دا منې که رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبي نه تپوس کوي چې کوم خویونه دي پکې بیبي وایه څه خویونه دي پکې په دې زما په صحابي کې صفوان رضی الله تعالی عنه کې چې دا بند کړي دا ترې لرې کړم د الله رسوله کله چې زه روژه نیسمه دا مې په روژه باندې وایي نه مې پرېږدي روژې ته وایي مې ټکوي مې او کله چې نفلي مونځ کوم الله رسوله نو دې مونځ باندې مې دا وایي چې مونځ وکړم دا مې ووهي بې عزته مې کړي ګزارونه را باندې کوي او د الله رسول ابوالخویم پکې دی چې سحر کې ناوخته پاڅېږي صفوان رضی الله تعالی عنه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي شابه جواب وکړه دا ولې ښځه وې په مونځ باندې ولې په روژو باندې وې د الله رسوله انا رجل شاب زه ځوان سړی یم ښځې ته مې ضرورت پېښېږي راشه دا وکوه دا مه کوه د الله رسوله وایي دا مونځګزاره ده بس دا نفلي مونځونه دي چې فرض وکړي دا کوي همداسې لګی ده همداسې لګی ده رسول الله صلی الله علیه وسلم دې بیبي ته وایي د خبره ټیکي د ښه کوي چې تا وایي د نفلي مونځونه چې کله خاوند په کور کې ډېر اوږده اوږده رکعتونه مه کوه که نفل مونځ کې لنډ وکړه که نه چې خاوند دې په کور کې دی او د ده څه ضرورت دی هغه پوره کړه نفل مونځ مه کوه د خاوند حکم منل فرض واجبه او ته په نفلو کې لګې تاسو ته وایم نفل بهتر دی که فرض د خاوند خبره فرض ده منل او نفل مونځ دا نفل دی که وایي نه کې الله درنه نه خفه کېږي او که د خاوند خبره دې ونه منله الله درنه خفه کېږي نو نفل پرېږده او فرض را ټینګه رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي ته فرمایي او وایي ته روجي نیسي نفلي روجي نیسي او د الله رسوله خاوند دې نه پرېږدي وایي او د الله رسوله بیا ورته فرمایي د الله رسوله ځوان سړی ضرورت به مې پېښېږي دا چې د نفلي روجي نیسي ځان نه بزرګه جوړه کړې د الله رسوله رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي ښه کوي چې تا وایي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم عام حکم وکړه ځان له دې ښځې ته نه وایي هغه ښځې ته جایز نه دي چې خاوند دې په کور کې دی او دا به نفلي روجي نیسي مګر هم د خاوند په رضا باندې پروا نه کوي روژه دې ونیسي اوس ښځه ده نفلي روژه نیسي فرضي نه ده فرضي روژه که د خاوند زړه چې هم نیسي بی فرضي مونځ که د خاوند زړه چې هم دا به ښځه کوي دې کې د خاوند دخل نشته خاوند به یې نه منې کوي او نه یې منع کولی شي نفلي خبره درته کوم اوس یو خاوند کور کې دی او ښځه نفلي روژه نیسي پوه شئ عرفي روژه دې ولې نه خو خاوند ورته وایي چې نه ګزاره وکړه که زما ضرورت بیخ شي بیا به کمزوري شي څه کار به نه شي کولی نو دا روژه مه نیسه نو ښځه به څه کوي د خاوند خبره منل فرض دی واجب دی دا به ومني نفلي روژه به پرېږدي که ښځې مثلا اوس د خاوند د مرضۍ نه خلاف روژه ونیوله نفلي روژه الټه په دې روژه ګناهګاره ده الله جل شانه به په قیامت کې تپوس کوي
نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي ته فرمای او بل ته مونږ نه کې وختي را پاتېږي او سحر مونږ کوه ښه او ورته فرمایي د الله رسوله زه دیړي مارې مه دیړي وکړم او ستړی یم د شپې ناوخته پورې بیا یاره ناوخته پاڅم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي ښه چې پاڅېدلي نو مونځ کوه سحر کې چې څوک مونځ نه کوي د الله ذمه د ده نه اوچته شوله او سحر کې چې چا مونځ وکړه دا د الله په ذمه کې راغی د سحر مونځ دومره ضروري دی چې چا وکړو نو الله جل شانه اعلان وفرمایي چې دغه سړی دغه ښځه دا ځوان دا بوډا دا زما په ذمه کې راغلل د الله د پر الله جل شانه فرمایي چې زما خاطر وکړئ دته نقصان مه رسوئ که چا نقصان ور ورساو نو الله جل شانه به تپوس کوي او که چا د سحر مونځونه وکړه که ښځه ده او که سړی دی که ځوان دی او که بوډا دی نو الله جل شانه ته خپله ذمه اوچته کړي ورته چا نقصان ورساو الله جل شانه فرمایي اجر ورته دې نقصان نه ورکړو نو ښځې به د خاوندانو خبره جایز خبره په هر صورت کې مني الله دې ول ماته به تاسو ته چې څو خبرو باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین